أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة أو كما قال عليه السلام. نن چې زه ستاسو وړاندې په کومه موضوع باندې تقریر کوم دا د حضور علیه السلام پیدایش باندې دی. معزز د الله شان دی چې د نبي علیه السلام د پیدا کولو نه مخکې د هغوی والد عبدالله وفات کړو او حضور علیه السلام یتیم یې پیدا کړو د دې لپاره چې دنیا والا ته معلومه شي چې زما د یتیم د دنیا اصلي ته محتاج نه دی بلکې د ده ابتدا نه به د ده تربیت هغه ذات کوي کوم چې به د ده په سر باندې آینده د نبوت تاج ږدي او چې د توحید په دې مکتب کې د محبوب علیه السلام د پلارجان ویلو عادت جوړ نه شي بلکې د اخذ عادت یې جوړ شي ځکه چې فاران کې به کوم بابا جان ته آواز کوي طایف کې به کوم بابا جان ته آواز کوي بدر کې به کوم بابا جان ته آواز کوي احد کې به کوم بابا جان ته آواز کوي خندق کې به کوم بابا جان ته آواز کوي حنین کې به کوم بابا جان ته آواز کوي ته د اوس نه الله ربلا ستا کار دی او رب کریم فرمای د یتیم امداد کول زما کار دی. که حضور علیه السلام د آمد اول ورځ وه چې کیسر او په کسرا په ایوان کې زلزله شوه د عبادتخانو اورونه مړه شول ټول بتان یې مات شول او دا چغې شوې چې د توحید والا راغلو د خلکو ماشومان چې پیدا شو خپلوان مبارکۍ ورکوي مګر حضور علیه السلام چې پیدا شو د اسمان فرشتې ورته مبارکۍ ورکوي. زه دا خپل بیان په یو شعر باندې ختموم. دا سبا خو نن ډېر مزېدار غوندې ښکاري هر طرف خوشحالي او قرار غوندې ښکاري رحمت عالم تشریف نن راوړي هر طرف ته بهار او بهار غوندې ښکاري امیني بچې ستا مبارک ستا بچې د نبیانو سردار غوندې ښکاري وما علینا